اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو میسج ریکارډ کول غواړم څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ناروې کې یو داسې یو هندو به ورته زه ووایم، یو داسې مخنت به ورته زه ووایم چې هغه نعوذ بالله د قرآن مجید چې کوم هغه دغه کړی دی، نو زه ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کوم چې د ناروې چې کوم دلته ټیلنار دی یا کاکا کولا دی یا مطلب دا دی پیپسی دی یا څومره شیزونه چې دلته دی په پاکستان کې، نو ته نن نه پې تاسو کرس راکاږئ چې دا به بالکل نه هلی، ځکه چې زمونږ چې موږ تاسو ته دا سوچ وکړو چې یاره موږ الحمدلله موږ مسلمانان یو، په ناروې کې چې کوم زمونږ مسلمان بایی چې هغه بالکل ننګ کړی دی او موږ له پکار ده چې بالکل به موږ کوو، بالکل به موږ کوو، خو داسې به موږ ووایو چې 3,85,000 لږ پږ مسلمانان دي په ناروې کې، نو پکار ده دې ته زه ته نن نه دغه ورکوم چې راځئ او پاکستان ته بالکل د ناروې کې د سره اوسېږئ مو، دغه ځای خو ټول بامبړان دي او ټول هغه راټول شوي دي چې د دې د دین چې دی نو هغه مطلب دا دی په هغې پورې نعوذ بالله یو مذاق شروع کړی دی. نو زه د ناروې چې دلته څومره شیزونه خرڅېږي، که هغه کاکا کولا دی، که هغه ټینار دی، که هغه مطلب دا دی، که هغه لیز دی، که هغه هر نمونه شی دی، نو زه د پاکستان او کم د الله چارواکي چې دي زه وایم چې په دې مکمل بین ولګئ، ځکه چې دا شیزونه بالکل دا ټیلنار څه شی دی؟ ټیلنار خو داسې تاویږي 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 تاویږي، ټیلنار خو د نن نه غزار کوي، داسې کاکا کولا چې دی دا هېڅ شی نه دی، دا هم لر کوي. ها دا پکې لا بله کوک سټوډیو، زه کوک ختموم نو دا سټوډیو پکې چا راوستې ده، د نن نه کوک سټوډیو هم ختم. زه تاسو ته دا وایم چې انشاءالله تعالی چې په 4 ورځو کې به انشاءالله زه په نشاط چوک کې احتجاج هم ریکارډ کوم، ټولو دنیا ته به یو میسج لیږم. په دې عمران خان چېرته 2 خبرې نه دي کړي، ګوره د دې نه علاوه زه فردوس اشکوان ده، که داسې مراد سعید دی، که داسې نور چې څومره الله حکام دي یار زمونږ لیډران دي، ځان ته لیډران وایي، نو هغه خو په ناروې باندې چېرته 5 خبرې یا یو 2 خبرې موږ ونه لیدې، خو زه دغې د ناروې چې کم دا مرداران دي، کم دا کم عیسایان چې دي، کم مطلب دا دی کم هغه غیر دینه چې دي، زه دې ته ګوره دا یوه خبره کوم چې ټیلنار دي په پاکستان کې بند، کاکا کولا دي په پاکستان کې بند، چې څومره شیزونه دي د ناروې، نو انشاءالله تعالی چې د نن نه پې ما کراس راکودو او زما خیال دی چې سا لږ بږ سا 3,85,000 کسان چې دي دا په ناروې کې موجود دي، او زه هغو مسلمانانو ته د نن نه دا پیغام ورکوم چې ټکټ راوالی او پاکستان ته ترې راځئ. دا هغه خلک دی چې زه تاسو ته وایم چې د دې نه په کلونو بینونه ختل. ګوره زه تاسو ته د دې هسټري وایم، زه تاسو ته د دې هغه دغه وایم چې دې خو یو لامبې نو، کلونه به تېر شي خو دین لامبې نو. زه تاسو ته دغه وایم دا مرداران دي، دا زمونږ په دین پورې مطلب دا دی یو مذاق کوي نعوذ بالله. خو زه به دا خبره وکړم د ناروې چې څومره کسان دي هغه بامبړانو ته، زه تاسو ته دا خبره کوم چې تاسو باندې یو خبره د کومه الله یو په خپله توره باندې ووالی که او الله پاک دې په تاسو داسې عذاب راولي چې زه تاسو ته ویلی نه شم، خو زه دا خبره کومه چې یاره کم از کم ټیلنار دې ختم، کاکا کولا دې ختم، لیس دې ختم، د ناروې چې څومره دلته کم شیزونه خرڅېږي په هغې باندې ما د نن نه کراس راکاږو، دا به بالکل نه استعمالوئ. ټیلنار خو د نن نه غزار کوي، ټیلنار د کار نه دی، نو ټیلنار تاسو هر یو کس لګولی دی، تاسو پې وای پای کوئ، تاسو پې مطلب دا دی 4G کوئ، کوي کار نه کوي، تاویږي تاویږي. د دې په ځای باندې زه تاسو ته دا وایم چې زونګ سیم ولګوئ، بل ولګوئ، یو فون ولګوئ، بل ولګوئ، خو د ناروې چې دا کم شیزونه دي نو زه الله چارواکو ته الله دغه ته دا ریکویسټ کوم چې مکمله دا ختم کړي، او انشاءالله تعالی چې سپین خان لا ژوندی دی، زه دغه د ناروې دغه
افران منسټر ته زه دا یو پیغام ورکوم، دا چیلنج ورکوم که آینده لپاره تا زما په اسلام پورې یو داسې مذاق وکړو، په خدای مې د قسم چې د موټر په ډیګۍ کې دې راوړم. دا دې ځان له څه بکواس شروع کړی، د سقا بینونه د نقیږي، د سقا بینونه د نقیږي. ډېره مننه، ډېره شکریه.